نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. پرونی درس کی منگو تاسو د قرآن کریم تفسیر با پسسر کولی شي یعنی داغی ماخذ بسی هغه منگو تاسو پرونوی اس قرآن کریم تفسیر پخبل رئی سرا چاگید دویلی شي تفسیر بالرأی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تفسیر کی دخبل غیر استعمال ولو منع فرمائلی دا تدی وجنا لیکن نبی علیہ السلام فرمائی من تکلم فی القرآن برأیه فاصواب فقد اخطأ. چاچا قرآن کریم کی دخبل رئی سر تفسیر اکو کدی حق عمر سی کدی خطا شو پدی مسئلہ بھی علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قرآن کریم کی خپل رأی او عقل استعمال والمطلقا ممنوع او بد ندی. یعنی دی دا مطلب ندی کہ قرآن کریم کی متخبل عقل او پوہا او سوچ نہ استعمال دا مطلب ندی. ذکر قرآن کریم کہ اللہ بلا فرمائی افلا یتدبرون القرآن دی پر قرآن کریم کی سوچ و فکر ولی نکر یا فرمائی لعلہم یتفکرون دپارا دی چی دی سوچ و فکر اکی. تو پا قرآن کریم کی سوچ و فکر خود اللہ پاک دا طرفنا معمور دی. بیا پدیزے کی افغان رحمت اللہ علیہ فرمائی چې په قرآن کریم کې خپل رأی استعمال ول د دې دو صورتونه یو صورت دا دی چې ستا خپل سوچ او فکر ته بنیاد وګرځي او قرآن کریم د هغې تابع وګرځي. خپل عقل چې د سوی هغه تا ته ټیک ښکاري او قرآن کریم دلایل او آیاتونه د ځان دپاره تابع وګرځي. اگر کستا دارای غلط ولی نی او قرآن د ځان لپاره دلیل ګرځي او خپل رأی ټیک ثابته دا تفسیر بالرأی دا مذموم او ناجائز دی او دا سبب د جهنم د عذاب دی. لکه نن په دنیا کې داسې خلک ډېر شته چې خپل کفري او ګنده عقیده بیان کړي او د هغې دپاره آیت دلیل ګرځي. نو دې آیت کې داسې دي خود دا خپل رأی ټیک کړي او رأی د پاره آیت دلیل کې پیش کړي. د سوچ د قرآن مطابق نی قرآن د خپل سوچ مطابق کړي. دا مضمون دی تفسیر بالرأی ناجائز دا قسم. دیم قسم افغانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی په قرآن کریم کې اللہ رب العالمین د انسان د عقل او د نقل لپاره خپل اندازه مقرر کړی د کم ځای به د عقل استعمالې او کم ځای به نه استعمالې. لکه قرآن کریم کې د معنی تعین کول د الفاظ د ناسخ او د منسوخ پہچان او پیژندګلو د مجمل الفاظو د هغې بیان کول یا قرآن کریم کی قراءات مختلفہ ندی تعلق دا عقل سر ندی دا نقل سر. اللہ پاک دا طرف نسنگ راغلی دی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام بیان کری دی باقی کستا سوچ و فکر نچلی. او دیم اغازے چکم جے کی نقل عقل تا اجازت ورکڑی نو باقی کی لکه مثال یو لفظ دغه کې ډېرې معناګانې او د هغې کې د یوې معنی تعین کول د خپل علم او د استنباط او د اجتهاد سره شریعت دې اجازت ورکړې دی چې کوم ځای کې نقل سره هغه بیان شوي دي.
لکه پرون او تاسو بیان کړ چې د قران کریم د تفسیر د بار اول تفسیر قران بیا حدیث بیا قول د صحابي بیا قول د تابعی بیا علم د لغت او دا غین بعد تدبر استنباط او اجتهاد د مجتهد د پرون او تاسو ویل نو دغه عقل لرا قران کریم اجازت ورکړي دغه عقل او دغه شریعت کی اجازت نه حقیقت تفسیر بالرأی مطلقا ناجائز نا اغا تفسیر بالرأی ناجائز چه پکم جے کہ تقبل رأی اصل اگرزے او قرآن کریم داغین تابع اگرزے اللہ رب العالمین دے من اوتاسو نول دا قرآن کریم خاتمات اگرزے دا قرآن کریم دا تفسیر دا علم خزانت دا پلند وقت کی نکی ندی د پارا زمون او استاد د پارا بنیاد صحابه کرام او قران کریم د خپل جن مشغله ګرځول او جن دی ورکړ باز خلک لکه مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمای وی باز خلک چې صرف عربی زده کی دا خیال دار چې د قران پیش دا خبره صحیح نه ده عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ معطا امام مالک کی امام مالک سے ذکر کری کہ عبداللہ بن عمر سے اتکال کی سور بقرہ ویلی اتکال کی سور بقرہ دا عربی باغیف پل جب ہو بیا ولی اتکال کی ویلی دا قرآن کریم تفسیری کو اب یا کتابوں نے لکھی روایت کی راگی صحابه کرامو کې بچیچا سوره بقره ویل ناغت بڑی اوچت شان ملو شو چې د قران کریم ډیره حصہ ویل ولی هغه عربي خدای جبو د الفاظ معنی هغه له وردی نه د قران کریم علم او قران کریم کې چې کوم مقاصد او کوم دنه معناګان دي په دې به ټیم اخیست اتکال ډیره زمانہ او یو سورت بقره پاتا کانا کی ویل نو یقینا دا دا قرآن کریم دا تفسیر سره تعلق ساتي دا دی وجه علماء دا قرآن کریم دا تفسیر دا پارا گنو علوم شرط کرزی یعنی یوازی پر ترجمه باندی او یوازی پر عربی باندی قرآن کریم مفسر سرین نجوری او کل یو انسان بغیر علم تفسیر کی دی بگمراش صرف پر ترجمه او صرف په عربی ذات د قران کریم ماهر چې څوک وای هغه چرته هدایت د دې مونږ په زید دې چې د قران خدمت کی هغه د قران کریم په نافرمانی کې خپل جون کی دې وجنا قران کریم تفسیر کې چې کوم معناګان پرتی دي هغه نو موږ تاسو لګ زدکو نو وخت کو به اخلي وسنه سبد د کل اکابر او بشرانو داغي د علوم چې کوم خلاصہ او د تفسیر آثار تشریح منته موجود دا هغه باندې وزن پیکو الله رب العالمین دې موږ او تاسو سره قران کریم محبت د دې پوها په دې باندې علم او عمل نصیب واخذ او الحمدلله